اوس په دې سترې کې انسان ځان ته ستره نه ایښي او د دې منځګزار نه څومره صفونو مخکې اوښتلی شي. علم انسان مثال په جومات کې اوس دلته مونځ ته ولاړ دی، اوس څومره مقدار کې دا انسان د دې منځګزار نه مخې ته تللی شي. نو علما فرمایي یا خو د دې د 3 صفو مقدار یا د 2 صفو 3 صفه دې وشماري، د هغې نه دې اخوا دې تللی شي. پوه شو دې په دې باندې. او بیا دې کې علماو یو بله مسله هم ذکر کړی. علما فرمایي چې کله انسان ته ډېر حاجت وي، ضرورت وي، تعدیب وي یا ایمرجنسي انسان باندې راشي، نو دا انسان چې کوم مونځ ته ولاړ دی منځګزار، نو یا ورسره سپورټ کوي یا رومیا دي دی دې د هغه دا خپل سپورټ کوي د دې منځګزار داسې مخې ته ونیسي او په دې داسې راواوړي. دا په هغه صورت کې چې د انسان ته ډېر ایمرجنسي راشي. انسان دی په یو حالت نه، نو چې کله انسان په یو مونځ باندې ولاړ او دته ایمرجنسي راشي، نو دا سپورټ کې دې داسې ونیسي او دې سپورټ کې داسې دې راواوړي. دا په هغه وخت کې چې کله انسان ته ډېر ضرورت او حاجت راشي. دا د سترې احکام دي. او نبی علیه السلام هم فرمایي چې ګورئ چې څوک په تاسو کې مونځ کوي، دا دې خپل ځان ته ستره کړي. د ستره تاسو ته ما بیان کړه چې دا لرګی شو د بعضو جوماتونو کې پراته خپل تختونه جوړ کړي یا لرګي جوړ کړي، دا د حدیث نه ثابت دي. نبی علیه السلام فرمایي. او یا چې کوم دی جومات تنګ وي، کله ناکله جوماتونه مختلف قسمه دي، څه واړه څه غټ، نو چې کله کوم جومات تنګ وي، نو وړوکي جومات کې به د هغې په 2 صفو مقدار باندې انسان اوښتلی شي. دلته انسان مونځ ته ولاړ دی، د 2 صفو مقدار باندې اخوا مخې ته تللی شي د منځګزار په مخه باندې. پوه شوې په دې باندې. او دا امام دا د مقتدي ستره ده. پوه شوې. یو بله مسله زده کوي ذهن ته مې راغله. امام په جمع باندې ولاړ دی او د صف کې ځای خالي دی. نن سبا خو چې ځای خالي بس پرېږدي، اهمه مسله ده. امام په جمع باندې ولاړ دی او دا صفونه دغه شانتې شاته ورپسې 2-3 صفه ولاړ دي. نو مثال کې دلته امام ولاړ دی او د شاته د صف کې دا ځای خالي دی، د یو کس ځای خالي دی او اخوا 2 صفه ډک دي. نو دا کس به راځي د دې منځګزارو په دې مخه به راځي او دا صف به ډکوي. دا مسله زده کړئ. پوه شئ. د منځګزارو په مخه باندې به راځي او دا صف دا ځای به ډکوي. ځکه نبي علیه السلام فرمایي سووا صفوفکم یا سووا صفوفکم فإن تثبیت الصفوف من اقامة الصلاة یا من اتمام الصلاة بالروایت کې راځي. وایي تاسو صفونه سیده ساتئ او یا صفونه پوره کوئ. فإنها من اتمام الصلاة یو حدیث کې چې دا د مونځ د پوروالي دپاره دی. پوه شئ. نو که یو سړی په مونځ کې لږ ځای پاتې که نه، علم د دې مسلې ته متوجه شي. 2 صفه ډک دي او د یو کس ځای په دې اولني صف کې پاتې دی، منځګزارو په دې مخه راځئ. دا مسله زده کړئ. څوک چې څوک څه وایي په مسله وایي نه پوهېږي، رسو ورته ګپ ولګوي. صحیح ده. دا زده کړئ. ښه دي. دلته اوس او دا امام دا د مقتدي ستره ده.